د دوانو جهانو د سردارنا چې د عرفې یوه ورځ روژه نیول دې باندې خدای پاک 2 کاله ګناهونه معاف کړي. د عاشورې په یوه روژه 1 کال ګناه معاف کېږي او د عرفې د ورځې روژې نیولو باندې د 2 کالو ګناهونه معاف کېږي، د تیر کالم او د آینده کالم. نو د جن څه پته لګي سړي که روژه ونیوله روژه څه شی دی؟ لږ وخت دی. نو خدای پاک په خپل فضل و کرم کې یو بهانه غواړي. نو که سړي یو روژه ونیوله د عرفې د ورځې نو 2 کاله ګناهونه پرې معاف کېږي. عرفه په کومې ورځ ده او د اراس پکې څه دی چې په عاشوره 1 کال ګناهونه معاف کېږي او په دې 2. میاشت چونکې د ګل په شپه ښکاره شوې ده په اللهم او زه په خپله پکې نو د ګل په شپې نه چې حساب شي نو ګل او ګل 8 او 9 چهارشنبې پر ورځ لوی اختر دی. نو په دې ملک کې د 9 پر ورځ د عرفې ورځ ده. د هر ملک خپل احکام دي. دا د احادیثو کتابونو کې بابونه دي. په ترمذی شریف کې په مسلم شریف کې بابونه دي. باب فی ان لكل اهل بلد نویتهم، د هر وطن خپل لیدل معتبر دي. نو د یو وطن او د بل وطن منځ کې چې 480 میله فاصله وي نو که د هغې روژه او اختر کې فرق راشي نو خیر دی. نو دا به نه وایه چې سعودي عربو کې داسې دی. نه موږ د دې ځای تابع یو، منځونه هم د دې ځای دي، خوراک هم د دې ځای دی، اوقات هم د دې ځای دي، نو روژه به هم د دې ځای په حساب وایه. نو د 9 په ورځ زمونږ عرفه ده الحمدلله. نو که سړی روژه نیسي د 9 په ورځ نو ډېر د عرفې ورځ